ړون قانون دی ړون الله دې نیست او نابود کی چا چې دا ړون قانون جوړ کړی دی او چا چې دا قانون پاس کو چې 200 پورې 3000 روپے بل او چې کله 201 شي نو 9000 روپے بل دا قانون چې چا جوړ کړی دی الله دې نیست او نابود الله جل شانه به رحم کوي په انسانیت باندې الله به کرم کوي فضل به کوي او کله کله چې د الله رب العزت د هغه پابندو او د الله د هغه احکاماتو نافرمانی کیږي نو بیا الله رب العزت موقع مناسبت او د انسانانو د مصلحت په بنیاد باندې بیا الله پاک هغه شانتي فیصله کوي خودم رم ذهن کې یاد ساتي دا څومره پابندي دي یا څومره الله جل شانه په انسانانو باندې یعنی داسې احکامات لاګو کړي دي یې د څه د کولو حکم او د څه د نه کولو حکم کړی دی نو په دې ټولو کې د دې انسان فایده ده د الله جل شانه هغه حمید مجید ذات دی د هغه بزرګي او د هغه لوی هغه الملک القدوس العزیز الحکیم ذات دی د هغه بزرګي اب بیانیږي وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ په کائنات کې داسې یو ذره نشته چې د هغه حمد و ثنا نه کوي ولکن لا تفقهون تسبیحهم لیکن تاسو د هغې په تسبیح باندې نه پوهېږئ د هغه بادشاهي به برقراري د هغه ذات د هر قسمه عیبونو نه پاک لیکن د دې ټول هر څه تعلق چې دی نو هغه مونږ او تاسو سره دی زمونږ او تاسو پکې فایده ده او زمونږ او تاسو پکې نقصان دی نو دې د وجې الله رب العزت چې دا انسانان د خپلې نافرمانۍ نه منې کي نو د هغې دپاره دوه قسمه خبرې مونږ او تاسو ته میلاویږي یو خو دا چې الله جل شانه وعید ذکر کوي چې چا مطلب دا کار وکړو د ده دپاره درناک عذاب دی په آخرت کې او د دپاره به مونږ د دې عمل پوره بدله ورکوو چې هغه جهنم دی یعنی یو الله رب العزت وعید ذکر کوي او یو الله رب العزت سزا مقرر کړې ده چې مطلب کله کله د الله جل شانه د قانون د ماتولو کوشش کیږي نو بیا هغې دپاره الله پاک څه کړي دي یعنی سزاګانې مقرر کړي دي حالانکه دا نافرمانی تعلق کله به داسې چې هغه به براه راست د الله سره او کله د یو داسې نافرمانی تعلق هغه به انسان سره نو دې دپاره الله پاک سزاګانې مقرر کړي دي نو په بعضو سزاګانو کې د الله جل شانه طرف ته یعنی پهلو زیات ایښی دی نو هغې ته حد وي اور حدود ورته وي جمع او څه سزاګانې داسې دي چې هغې کې الله رب العزت د انسان رعایت ساتلی دی حالانکه هغه حکم د الله دی هغه نافرمانیم د الله ده لیکن د هغې په سزا کې الله پاک د انسانانو رعایت ساتلی دی هغې ته قصاص وي نو دا حدود اور قصاص دا په معاشره کې د بدامنۍ د روکتام دپاره په معاشره کې د قتل او قتال او د فساد د روکتام دپاره الله پاک دا حدود یعنی او دا قصاص او دا بعضې سزاګانې دا حکامو ته حواله کړي وي هغې ته تعزیرات وایي نو په کم دور کې چې د دې سزاګانو نفاذ کیږي دا سزاګانې نافذیږي نو هغه معاشره کې امن دی او کله کلم چې د الله پاک په دې سزاګانو کې خلک سستی کوي او دا سزاګانې نه نافذوي نو بیا په دې معاشره کې باوجود د دې لکه تاسو ګورئ زمونږ د کراچۍ نه چې را روان شئ که نه او تاسو د ګلګت بلتستان باندې اوځئ په دې طرف د پاکستان نه تاسو ته به څومره چیک پوسټې میلاویږي څومره تاڼۍ به میلاویږي څومره د آرمي چیک پوسټې به میلاویږي څومره به ناقې وي څومره به مثال کې طور پر ځای په ځای عدالتونه وي خو لیکن چې کله د سزاګانو نفاذ نه وي نو تاسو دې بدامنۍ ته په پاکستان کې وګورئ لکه څومره بدامني ده نه مال محفوظ نه جان محفوظ نه قرآن محفوظ
نه د الله دین محفوظ او نه د یو زنانه عزت محفوظ او نه د یو نوجوان زندگی محفوظ، نه جماعت محفوظ، نه سرکاری ادارې محفوظ، نه پرایویټ بازارونه محفوظ. زمونږ کوم ځای محفوظ دی؟ سرکاری سطح باندې وګوره. نو پرونو په بلوچستان کې دنیا پولیس والا شهیدان شوي دي، افسران شهیدان شوي دي. کله مطلب یو ځای کې آرمی والا وي هلته یعنې څه کړي دي، جنگ شوی دی. کله مثال کے طور پر وګورئ نو چاته علما وي شهیدان شوي دي، چاته مطلب تاسو وګورئ په بلوچستان کې پورا ټرین نه خلک راکوز کړل، په ځمکو سملول ویشتل، نه عوام محفوظ. بازار ته لاړ شي مال محفوظ نه دی. که چا سره مطلب کاروبار روزگار کې د دوکې خطره ده. هم مطلب کو روزگار دی لږ ښه کو نو د بتخورو او د ډاکوانو او د غلو نه مطلب لږ غیر محفوظ. ان تاسو ګورئ د معاشره کې وګورئ که نه د دې ټول بګاړ وجه څه ده؟ وجه اسلامی سزاګانې، حدود اور قصاص او تعزیرات د دې د نه نافذولو د وجې نن مطلب وګوره سرکاري سطح باندې خلک پریشان دي او غیر سرکاري پریشان دي. کم خلک چې زمونږ د حفاظت دپاره وي هغه غریبانان به پخپله محفوظ نه وي. ولې؟ مطلب لکه اسلامی سزاګانو نفاذ نشته. روزمره تاسو ورې که نه وایي قرآن یې سوځولی دی. حالانکه وګورئ په انډیا کې دومره قرآنونو بې ادبي بې احترامي به اوسه پورشاني کړې څومره چې زموږ به د پاکستان کې کړي دي. د نبي علیه السلام په شان کې ګستاخي به هغه د انډیا کې اوسه پوردومره نه شوې څومره چې زموږ د پاکستان کې شوي دي. پخوا به بار ملک به خاکې جوړې شوې، ټول پاکستان په الګوله شروع شوه. اوس تا په پاکستان کې جیو نیوز والا د پیغمبر علیه السلام خاکې شایع کوي. مخکې به بار ملکونو کې قرآن به اوس وځولی شو، بې ادبي بې احترامي وشوه. نن هغه اور زمونږ کورونو ته راورسېدو که رونه رسېدو؟ دا د زمونږ دې علاقو پورې راورسېدل. خلکو قرآنونه وشلول، جومات ته لاړ شو 20 25 قرآنونه وشلوه او بیا مطلب لکه زه ګرده. دا ولې؟ اسلامی سزاګانې نشته. دا چې د اسلامي سزاګانې وي که نه مجال شته که مطلب چا قرآن ته کتلی وي، مجال شته که چا د پیغمبر علیه السلام ګستاخي او بې ادبي په ژبه باندې راوړی وي، مجال شته که چا د یو مسلمان مال ته زړه ښه کړی وي، مجال شته که چا په یو مسلمان باندې ډس کړی وي، مجال شته که چا مسلمان له دوکه ورکړی وي، او مجال شته که چا مثال کے طور پر یعنې څه کړی وي د یو مسلمان مال غیر محفوظ کړی وي. تاسو قرآن پاک کې وګورئ په سورې مائده کې الله پاک څه سزاګانو ذکر کړي دي. همدارنګه قرآن پاک په نور ځینو کې او څه سزاګانې په احادیثو مبارکو کې د هغې ذکر راغلی دی. لیکن د دې نه مخکې تاسو ګورئ د دې سزاګانو دپاره یو نظام پکار دی. د دې سزاګانو نافذولو دپاره یو عدل او یو انصاف والا نظام پکار دی. لیکن مونږ بدقسمتي زمونږ دا ده او بېبسي زمونږ دا ده چې مطلب لکه زمونږ د ملک جج دومره بېوسه دی که نه، دومره بېوسه دی چې مالداره سړي جرم په سزا په هغه نشي نافذولی. لیکن یو اسبی نه اسبی چې زمونږ مطلب د حفاظت کوي که دې وغواړي که نه دې وغواړي د انسان نسوار دا په چرسو باندې ثابتولی شي. لیکن د سپریم کورټ جج د یو مالداره سړي جرم نشي ثابتولی. دومره عجیبه مطلب لکه څه دی یعنې دا قانون دی. وګوره غریب سړی بغیر د تحقیق وویشتلی شو، وروسته تحقیق وشو وایي دا بېګناه دی. سرګوده کې مسله شوې وه، هغه نوجوان یې وویشتو که نه، بیا چا ادیره کې چا ځای هم نه ورکولو، لیکن چې کله کیس راووتو نوجوان بېګناه دی. ښه په چا باندې کیس ثابت شو، دا اوس د پاکستان کې د بار ملک زنانه راوستلی شو، زنا بالجبر او څومره مطلب هغې باندې ظلمونه شوي دي. ولې؟ د یو غټ سړي نوسو کړي دي، د غټو خلکو اولاد کړی دی، پوره قانون یې ولا بدل کو. بس اوس کو دا خبره زه کوم خو بس زه مثال کې طور پر زه صحیح زه فرقواریت خورم. تاسو ګورئ که نه په دې محرم کې وګورئ تاسو د دې شیعهګانو ذاکرینو څه سونه ویلي، لیکن اسم نشته.
اوس کو داغي دغه غلط خبرې په بنیاد باندې زه دلته نن خبره کوم که نه، نو بس بیا زه فرقواریت هم خوروم، بیا زه دهشتګردم یم، بیا زه انتها پسندم یم، او بیا زه فتنهګرم یم، او بیا زه فسادیم یم. یو انسان مطلب لکه د الله د ذات ګستاخي او بېادبي کوي، د الله د کور ګستاخي او بېادبي کوي، د الله د پیغمبرانو ګستاخي او بېادبي کوي، د الله د پیغمبر د صحابو ګستاخي او بېادبي کوي، د الله د کتاب ګستاخي او بېادبي کوي. هغه آزاد دي. تاسو ګورئ یعنی دی رمضان دی محرم کې بیان به تاسو ټولو کتلی وایي کم الله چې د علي مدد ونه کو نو تاسو د هغه الله بس تاسو څه مدد وکړي. دا په منبر باندې لګیا دی وایي چې د علي نه مدد مه غواړئ. وایي چې د علي مطلب کله سر کټ کېدو مطلب لکه هغه څو هغه خپل مدد ونه کو نو ستاسو به څه مدد وکړي. حسن وایي کله چې مطلب لکه کم الله چې د علي مدد ونه کو نو هغه الله به ستاسو څه مدد وکړي. د الله ګستاخي ده که نه ده؟ الله ګستاخي ده که نه ده؟ ښه بیا مطلب د خانه کعبې بېادبي کوي. وایي تاسو زموږ د جلوسونو ته بېغیرتي وایې نو دا د حج بېغیرتي هم بنده کې که نه. هلته خو مطلب که خلک را روا شي عرفات مینا ته را شي او د مینا نه بیا عرفات ته لاړ شي او عرفې نه مزدلفې ته را شي او دا په منزله د یو جلوس په شکل باندې رواني. نو زموږ دا جلوس دا بېغیرتي نو دا د خانه کعبې بېغیرتي هم بنده کې که نه. دا صفا په منبرو باندې لګیا دي. خانه کعبې بېادبي کوي که نه کوي؟ هغه یو بدبخته پکې وایي نن حج له خلکه تلي اوبه یې په پیسو اغستې، بلډینګ یې په پیسو سېدو، روټۍ یې په پیسو اغسته، ګاډي کې سفر په پیسو باندې کولو، او کم چې د حسین رضی الله عنه روزې ته لاړل هلته ګاډي فری و، روټۍ فری وه، اوبه فری وي. تاسو به شو لکه په دې طریقې سره دا خلک ګستاخي او بېادبي کوي. وی ہم ڈنکے کے چوٹ پر علل اعلان کہتے ہیں چې علی رضی اللہ عنہ د نبی علیہ السلام نه علاوه د تمام پیغمبرانو نه بهتر دی. اوس ګورو دا په منبر او محراب باندې دا خبرې کیږي، هیڅ هم نشته. حکومت حالانکه تاسو ګورئ دا سرونه خبرې غلطې دي که نه دي؟ غلطې دي که نه؟ اوس د دې غلطو خبرو که مثال کے طور پر د دې مخنیوی کوم، په سوشل میډیا باندې د دې خلاف आवाज اوچتوم، حکومت د مطلب په دې باندې د ګستاخۍ او بېادبۍ دپاره چې په دې باندې کاروي وکړي نو که دا مطالبه زه کوم نو بس بیا زه فرقواریت هم خوروم، بیا زه انتها پسندم یم، بیا زه ټرریسټ یم، بیا دهشتګردم یم، او بیا مطلب انتها پسندم یم، او بیا په امت کې بګاړیم یم، او په امت کې بربادي پیلاولو والا یم. حالانکه دغه دې ته نه ښکاري. نو دې د وجې اسلامي سزاګانو نافذولو دپاره اولنی څیز عدل او انصاف دی چې حکومت به څه کوي؟ هغه به عدل کوي، هغه به انصاف کوي، هغه د مالدار او د غریب لحاظ نه کوي، هغه به د جان پہچان والا او د غریب سړي بغیر تحقیق یې ویشتي وي، بغیر تحقیق یې غریب سړي ایشتي وي، او مالداره سړي باندې جرم ثابت شي قانون ولا بدل کی. ما خو تاسو ته ویلي که نه زموږ بدقسمتي دا ده د سپریم کورټ جج هغه مطلب لکه د غټ سړي جرم هغه جرم نشي ثابتولی. ګنډاپور سره شراب نیولی شوي ټولو لیدلي که نو لیدلي؟ په موټروی باندې مشینانو د شرابو بوتلې وې لیکن زور او طاقت او جج فیصلو کا وی په دې کې شاتو، په دې کې څو د مالدار سړي شراب په شاتو باندې څه کېږي؟ یعنی مطلب د سپریم کورټ جج غریب دومره بېوسه دی چې هغه د مالدار سړي شرابو ته شراب نشي ویلی، لیکن یو اسپی د غریب سړي نسوار که ولیکي چې د سره مونږ 2 دړی چرس ګیر کړي نو ثابتولی شي چې او 2 دړی چرس د سره. بس داسې قوم او داسې مطلب معاشره کې به داسې د انصاف یعنی تمو کې او ته به څه مثال کے طور پر دا ووایې چې ما ته به انصاف ملو شي. دا ولې خلک مجبوره شي چې په عدالت کې دننه مطلب لکه څوک د پلار قاتل ولي؟ دا 2-3 ورځې مخکې هغه روډ باندې یو سړی پروت دی، پته 16 سال یادي که 10 سال یادی چې د پلار قاتل یې وویشتو، مطلب 14 کاله کیس دی زو مطلب جیداد نه پکې خلاص شو، کیس ثابت نه شو، اخر کې سړی مجبور شو راپاسېدو او د خپل پلار قاتل په خپل وویشتو. دا ولي
په عدالت کې ښځې د خپل خاوند قاتل مجبورن وویشتو. ولې وویشتو؟ ولې مطلب لکه زما یو تورسرې خور دې ته مجبوره شوه چې هغې تماچه په خپل راواغسته او د خپل خاوند قاتل هغه په خپل ووي. 20 سال پس یو بچی ولې مجبوره شو چې هغه تماچه راواغسته او د خپل پلار قاتل یې په خپل وویشتو؟ د دې ذمهوار دا حکومت وقت دی. د دې ذمهوار دا حکومت وقت دی. ته ولې انصاف نه کې؟ ته وګوره ته د محمد رسول الله قرآن دې په عدالت کې ایښی دی. ټولو ججانو ته په سر باندې بر قرآن پروتي، خو فیصله د چا کوي؟ فیصله هم د دغه قرآن خلاف کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی وګوره. نبی علیہ السلام ته اسامه رضی الله عنه رالو. اسامه هغه صحابي دي چې مطلب دا په نبی علیہ السلام ډیر زیات ګرانو او نبی علیہ السلام په خپل غیږ کې د ځان سره کینولو د یو زنانه سفارش کې وته راوستو چې مطلب لکه ته څوک یعنی که دې زنانه غلا کړې ده زنانه نه به لاس کټ کولی کېږي په غلا کې که دا سړی دی والسارق والسارقة غل سړی دی او کو غله ښځه ده دې نه لاسونه لاس ته نه څه کوي دواړو لاس کټ کوي غلا پې ثابت شوه. اسامه رضی الله عنه رالو نبی علیہ السلام ناستی صحابه ناستی او یا رسول الله یعنی چې څومره جرمانه پې اږدی څومره جرمانه پې اږدی هغه عمره جرمانه د دې ښځې دا قبیله ورکولو ته تیاره ده خو چې د دې ښځې لاس کټ شي چونکې لاس دا ډېر لوی ضرورت دی او بیا د زنانه خو ډېر زیات مطلب کاروبار روزګار د کور بچی خاون جامه پیزار ترکاری نو دا لاس کوي بچ شي. د نبی علیہ السلام رنگ مبارک بدل شو، رنگ مبارک غصه شو او وی فرمایل دا الله په ذات مې قسم وي په هغه ذات مې قسم وي د کم ذات په دست قدرت کې چې د محمد صلی الله علیه وسلم ساده که دا فاطمه بنت محمد صلی الله علیه وسلم که دی مغلا او که دینه بم لاس کټ کما. یعنی دا خبره بنی چې مثال کے طور پر دا د اسحاق ډار صاحب نوسیری زده ته مطلب اجازت دی، دا د وزیر اعظم صاحب نوسیری خیر دی که سکول شي نو کول شي، دا د مالدار د اشرافیو غټ سړی دی د بچی د خیر دی کول شي، او غریب سړی بغیر تحقیق ویشتوي پولیس مقابله کې مړ شو روسي تحقیق کو سړی بی ګناه وخت. نه 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 دا خبرې بنوي. اسلامی نظام اسلامی قانون او اسلامی سزاګانو نافذولو کې با وزیر اعظم او یو چپړاسي چې کله مطلب شریعت ته ودرېدل دا دواړه برابري لکه مونځ ته وګورئ په صف کې مطلب د ملک وزیر اعظم دلته ولاړ دی او د دې ملک یعنې څه دی د یو محکمې یو چپړاسي ولاړ دی دواړه په یو صف کې ولاړ دي. مجال شته که مطلب څوک د چا جرأت وشي چپړاسي ته وایي وروستو شه څنګه چې دلته د الله په دربار کې یو شان دي د عرفات په میدان کې کو بادشاه دی دی به په دوو کپړو کې سرتور سر په دغه کلو میدان کې ولاړي او یو چپړاسي بم په دغه دوو صادرونو کې سرتور سر په دغه میدان کې به ولاړي هلته به بادشاه او یو عام چپړاسي دا به یو شانتي وي. داسې چې کله عدل انصاف اسلامي قانون شریعت محمدیه ته چې کله مطلب په سزاګانو کې او په فیصلو کې مخامخ کېږي نو د ملک بادشاه یو عام چپړاسي دا به یو شانتي وي. دا نه چې مثال کے طور پر تاسو وګورئ که نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی وګورئ د صحابو زندگی وګورئ. صحابه دي صحابه تاسو قرآن روچت کې لګ یو علاقه فتح کوله هغې کې یو شپونکي صحابو ته ویلي السلام علیکم نو هغه صحابي به کې ویلي که مطلب لکه دې صرف د دې خپل مال او جان بچ کولو دپاره مطلب دې د خپل اظهار کوي هغه صحابي هغه رولګېدو هغې قتل کو. نبی علیہ السلام ته مسله راغله رسول الله سلام دې صحابي ته غوسه شو دا غزلو شلولو چې مطلب لکه نبی اسلام دې ولې دې قتل کو و یا رسول الله یعنی هغه څوک چې تا ته سلام وکړو بس دا د اسلام نښه ده او یا رسول الله د خپل مال او جان د حفاظت لپاره یعنی څوک موږ ته سلام وکړو نبی اسلام ته بار بار وایي دا غزلو شلولو تا کتلو چې هغه کې زړه کې ایمان وکړو ایمان نو الله پیغمبر د ناراسته اظهار کړی دی که دومره مطلب لکه د الله پیغمبر څه شو دی او هغه نه دیت اغستی دی حالانکه لیږل پیغمبر دی لیکن دیت یې اغستی دی. عمر رضی الله عنه دور دی د سمن یو نهر دی هغه نهر کې د چڼ معلومولو دپاره د یو صحابي په سر کې زخم لیکن امیر ورته وویل ته ورکوشو دا چڼ معلوم کا هغه ورته زما سر کې زخم دی جی مطلب ماله اوبه ښه نه دي
او دې زما حکم دی درته ورشه چڼ معلوم کا. هغه صحابي چې کله غوبو ته ورکو شو هغه زخم کې اوبه لاړې هغه د هغې نه وفات شو. کله چې عمر رضی الله عنه ته دا مسله راله عمر رضی الله عنه د دغه امیر نه دیت واغستو د هغه ښځو بچو له ورکړو چې هغه درته وویل چې زما سر کې زخم دی ته څنګه مطلب لګه هغه اوبو ته کوزې. نو د اسلامي سزاګانو او د اسلامي نفاذ دپاره او اسلامي نظام قائمولو دپاره عدل او انصاف شرط دی. عدل او انصافي اسلامي سزاګانې به نافظېږي. ما خو تاسو ته وویلې د کراچۍ نه راواخلې په دې بلتستان په دغه بل طرف باندې د پاکستان نه وځې څومره تاڼي دي څومره چیک پوسټونه دي څومره آرمي چیک پوسټونه دي لیکن بدامني څومره ده بدخوري څومره ده قتل و غارت څومره دی اغوا برای تاوان څومره دي زنا بالجبر څومره ده ماشومانو سره زیاتې څومره دي څومره مطلب غټ غټ تجار څه شول غریبانان په خپلو جیدادونو په خپلو کاروبارونو باندې شهیدان شول. ولې دومره بدامني ده؟ حالان که وګورئ د غلو نه زیات زمونږ د دې غلو نه حفاظت والا ډیر دي که ډیر نه دي؟ پاکستان کې به غله ډیري که مطلب دا تاڼۍ او تحصیلونو پولیس او آرمي او اف سی او ملیشه دا ډیر دي. ډیر څه دي؟ غله دي ډیر دي که دي ډیر دي؟ لیکن بیا هم وګورئ وجه څه ده؟ اسلامي سزا نه نافظول. تاسو ګورئ دلته الله جل شانه یو قاعده او قانون ذکر کړی دی صرف د قرآن په دې یو آیات ته عمل وکړي په دې یو آیات. تاسو ګورئ کروڑ روپۍ به د رنګلاس کې نیولي کروڑ روپۍ د شپې په 2 بجې باندې روان اوسه په یو کلي کې روان اوسه خلک به د حفاظت له روزي خلک به د څه له روزي خلک به د حفاظت له روزي ځکه شرعي حکم دا دی په یو کلي کې مړی پروت دی قاتل پته نه لګي دغه کلي والا کې به 50 کسان راولي هغې له به قسمونه ورکړي خو ټولو قسمونه وخوړل چېرې مونږ نه دی کړی نو دغه کلي والا نه به دیت اخلي د دې مړي چې ته کلي کې تا کلي کې مړی څنګه شوی دی حالانکه د کلي والا نه دی کړی خو د کلي کې شوی دی. حالانکه دې خبر د 2 کلو په منځ کې یو مړی پروت دی د 2 کلو په منځ کې یو مړی پروت دی نو چې کم کلي ته دا مړی نږدې دی هغه کلي والا به ټول راوغواړي قسم به ټولو له ورکړي که ټولو قسم وخوړو چې مونږ نه دی کړی نو دوی نه به دیت واخلي او د دې مړي خپل خپلوانو له به یې ورکړي. لیکن دلته خو ښکاره ورځ باندې مطلب تماچه سره موبایل دې واخلو ډس سړی دې وویشتو مطلب لکه څه شوې لاړې وتښتېدې ګیر شوې بس جیل کې پروت اوسه که نه دا دلته الله جل شانه دا یو آیات باندې صرف عمل وشو که نه یو آیات دا د یو آیات باندې دومره امن به که نه دومره امن به دا تاڼو والا به اسې ناستې دي له به 500 تسبیح ورکړو ذکر فکر کوي دا به فارغ ناستي مجال شته خو مطلب لکه څوک ظلم کی. دلته الله رب العزت انما جزاء الذین یقینا سزا د هغه خلکو یحاربون الله ورسوله د الله او د الله د رسول سره جنگ کوي جنگ ورته په دې بنیاد باندې ویلی دی الله یو جان محفوظ کړی دی تا غیر محفوظ کو الله یو مال محفوظ کړی دی چې مطلب دا مال به څوک په ناجیزه طریقه د نه څوک نالي تا ته په ناجیزه طریقې سره هغه مال واغستو دا داسې شوی چې ته د الله او د الله د رسول سره جنگ کې چې الله وایي دا وینه به نه تویې او ته وایې زه یې تویومه الله پاک فرمایي دا مال به ته ناجیزه طریقې سره نالي او ته وایې ته علمه نو د دې څه مطلب دی دې د وجې یعنې د داسې تعبیر کړی دی یحاربون الله ورسوله څوک چې د الله او د الله د رسول سره جنگ کوي ویسعون فی الارض فسادا او په ځمکه کې فساد کوي فساد خو پېژنئ که نه نظام خرابوي نظام بدلوي. الله یو مال محفوظ کړی دی تا غیر محفوظ کو الله یو عزت محفوظ کړی دی تا غیر محفوظ کو الله یو نفس محفوظ کړی دی تا غیر محفوظ کو تا فساد کو فساد نو ایو قتلو سلور سزاګانې الله ذکر کوي او یقتلو دی قتل کې او دا علما په دې باندې پیږي یعنی باب تفعیل قتل یقتل تقلیل دی کې مطلب شدت دی دی کې زیادت دی دی کې مبالغه ده او یقتلو دا دی قتل دی کړي شي او یصلبو او یا دې رازوړن کړي شي په سولې دی کړي شي او تقطع ایدیهم وارجلهم دا خپې لاسونه ولا کټ کې من خلاف او ينفو من الارض یا د ځمکې نه جلاوطن کې ورکې کې د دې علاقې نه دا څلور سزاګانې الله ذکر کړي. اوس ګوره صرف دا یو آیات نه دی د یو آیات په دې باندې عمل وشي دې کې راحزن ډاکو بعضې کور ته ور وړي
د زنانو عزت هم تار تار کی او چې مطلب کور کې سوکي اغي اوملی او مالم تینا واخلی یا په دې لارو کې چې ولاړی لارو کې او تماچا ته په سر باندې کېږي دي پیسې در نه واخلی او که ته لږ ځان خوځې را خوځې اوم دیلی مالم د نه واخلی دې ته راهزن وي راهزن ډاکو دې ته ډاکو وي راهزن او ډاکو د دې سزا څه ده که مطلب لکه دی مالم واغستو مالم واغستو او انسانی قتلم کو د دې سزا څه ده او یصلبو د دې سزا دا ده چې دی به رازوړنګې به یو بازار کې سزاګانې به ګوره پټې نه ورکوي ښه د قرآن حکم دی وليشهد طائفة من وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين سورة نور آیات دی وی کله چې تاسو د زناکار سړي او زناکاري ښځې له سزا ورکوي نو مطلب لکه دا نه چې تاسو څوک په پټه باندې ورکوي نه نه وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين د مؤمنانو یو ډله راولې ډله او دا ډلې وړاندې دي په کاڼو باندې ولې پانسي کې هم مینار پاکستان کې به د پانسي ګارډ جوړ کړي او جمعې ورځ به خلکو ته وروځي پانسي کې چرګانو چوک ته لکه د جمعې مونږ نه پس روځي ټول پانسي ورکو اسې کولیام به مطلب لکه څه کوي سزاګانې ورکوي نو او یصلبو دی په چرګانو چوک کې رازوړن کی اشنغرې کې به رازوړن کی په صدر کې به رازوړن کی او دی به څو کی دله به یعنې دا خېټه به وله وشلی دا خېټه چې کله وله وشلی دی به بره زوړن دي دی مړ شو 2-3 ورځو پورې به دی بره زوړن دي بیا چې کله مطلب لکه څه شي یعنې دی به بیا لاندې روغورځوي په ده باندې نه غسل شته نه کفن نه جنازه او د یو مردارې په شانتې به یې ښخ کړي دا څوک چې مطلب رهزني کوي پیسې هم اخلي او څه کوي یعنې خلک هم وجني تاسو ریشه ووایئ چې داسې یو واته رازوړن دي مجال شته که څوک مطلب چا نه موبایل واخلي چا نه پیسې واخلي په دې ګرمۍ کې رازوړن کړي په دې سور نور باندې او داسې دا جسم ولې په دې بلیډونو باندې لږ لږ کټ کړي دا وینې ترې نه څاڅکي او دا کارغان مرغان دا پرې راځي ټپوسان او دا غوښې ترې نه خوري او دې دا چغې وایي او په دغه حالت کې دا مردار شي او بیا مطلب رازوړن دي یو 3 ورځې او بیا لاندې روغورځوي لکه د سپو د مردارو په شانتې ګاډو پسې راکاږي او کندې ته وغورځوي دا ته ریشه ووایي څوک به د چا مال ته وګوري څوک به د چا مطلب پیسې چا نه په زوره باندې واخلي او دا اولنۍ چې کومه سزا ده ان یقتلوا قتل یې کړی دی خو پیسې نه دي اخیستې قتل یې کړی دی خو پیسې نه دي اخیستې نو دی به قتل کې ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب ستاسو دپاره په قصاص اخیستو کې ژوند دی ژوند ګوره چې کله الله پاک فرمایي چې ولکم فی القصاص حیات ستاسو دپاره په قصاص اخیستلو کې ژوند دی یعنې ستاسو خیر په قصاص اخیستلو کې دی دلته اول نه مطلب لکه څه کوي اجرتي قتل کوي 10 لکه روپۍ واغستې نو 15 لکه روپۍ مطلب اول نه کېښوي په دې به څه کوي په دې باندې بیا ځان را خلاصو که نه لکه نن سبا نن دلته دا مسله ده غل اول نه پیسې ایښي په دې باندې به څه کوو په دې باندې به ځان را خلاصو په دې باندې به مطلب لکه څه کوو په دې باندې به بل دباوو بل په دې باندې به مطلب نورې اسلحې وپې اخلو نو دا څه دي یعنې او یقتلو قتل کې او یصلبو یا پسولی کې او تقطع ایدیهم و ارجلهم دا خپې لاسونه ورله کټ کې من خلافې دا ښي لاس یې نه کټ کې دا ګس خپت یې نه کټ کې چا چې مطلب لکه څوک مال یې واغسو خو سړي ونه وجلو یو خو دا ده چې مطلب مال یې سړی قتل کو مال یې وانغستو نو دی به هم قتلیږي مال یې مغستی دی قتل یې کړی دی دی به راځوړندولی کېږي او که صرف مال یې اغستی دی قتل یې نه دی کړی دا ښي لاس به ترې نه دلته کټ کې ښه مضبوط تبرګي به هم کتلي او غوړي به یې سره کړي وي پخوا دور کې نن سبا دور کې خو ډاکټران به ناستي به دا لاس به ترې نه دلته کټ کړي او دا خپه به دې ګیټې کې په غټ تبرګي باندې ووایي چې بوچي سوچي ګرځي دا ګوټ شل چې مطلب خلک عبرت اخلي دا وګورې دا مطلب لکه څه دی دا غل دی غل لاس ته په غلا کې ترې نه کټ شوی دی عبرت به ګرځي د خلکو دپاره دی به محتاج زندگی تیری په ګوډه خپه او په مات لاس باندې به څوک څه زندګي تېره کړي یو پیر اغلا وکړه ښي لاس ترې نه کټ کې بیا اغلا وکړه دا ګس خپه ترې نه کټ کې امام شافعي رحمت الله علیه په 3 ځل باندې اغلا وکړه دا ګس لاس ترې نه کټ کې 4 ځل باندې اغلا وکړه او بیا دې دا ښي خپه هم ترې نه څه کې دا ترې نه کټ کې بیا اغلا وکړه بیا جیل کې واچوي چې مردار شي هلته لیکن امام سے وای خلاص او ګس خپه ترې نه کټ شوه بیا به 3 ځل اغلا وکړه بس بیا څه وکړه بیا هلته قید کا چې په دغه جیل کې د مرګ راشي ګوره انسان دومره قیمتي دی که نه دومره قیمتي دی دې نه اندازو کې لیکن کدا انسان خپل قدر وغورځوي دا دومره سپک شي که نه سپک لکه چا درله یو لاس مات کو یو لاس یې درنه کټ کو مطلب لاس یې دله
اسی دغه کو ضایع کو د لاس. تاسو پته ده د دې اسلامي دیت څومره دی؟ 50 په 4 لک روپۍ باندې اوښ دی. نو د 50 اوښانو څومره قیمت جوړیږي؟ 2 کروڑ 2 کروڑ روپے سے کی دا جوڑیږي. یا 5000 درهم 5000 درهم کویت والا درهم نه د چاندې 3.5 ماسه چاندی چې 15000 پیرې کې دومره د دې دیت دی. یا 500 دینار 4.5 ماسه سرو زرو لچی په 500 کې ضرب ورکې 4.5 ماسه ما سبا سو د نن سبا غالبا 25-30 हज़ार रुपये ماسه جوړیږي غالبا. نو 30,000 روپے دا چې 1500 پیرې کې دومره دا څه دی؟ دا سړي د یو لاس دیت دی. انسان دومره قیمتي دی. او چې کله مطلب لکه دی لاس غلا وکړه او غلا په ثابت شوه نو دا لاس په 100 روپو کې کټ کیږي. یعنی څومره غلا چې انسان کړي چې لاس په کټ کیږي کنه نو دا سره د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه 10 درهم یادای. 10 درهم یو درهم 3.5 ماسه دی. یو درهم 3.5 ماسه دی یا 3 ماسه. نو مطلب 30 ماسه چاندی په دې کې به لاس کټ کیږي. غالبا دی باندې حسابو کې چاندې ریټ ښکته برکیږي 12,000 روپے جوړیږي. یعنی مطلب د 12,000 روپو غلې وکړه نو دا لاس نه کټ کې ګوره چې کله د لاس غلط حرکت وکړو د دې قیمت 10,000 روپے جوړ شو. او چې کله د غلط حرکت نه کړ د لاس قیمت څومره دی؟ 2 کروڑ روپے د لاس قیمت دی. انسان دومره قیمتي دی. او چې کله مطلب د څه شو د شریعت خلاف اصول ماتي بیا د قدر او قیمت صفر شي. بیا عام مطلب لکه مړ دی څومره دروند دی مطلب لکه څومره اجر او ثواب پکې دی. لکه چا د مړي جنازو کا 1 قیرات ثواب دی. چا قبر کې خخ کو 2 قیرات ثواب دی. او د مسلمان مطلب جنازه را روانه ده نو تاسو به ودرېږئ تر څو جنازه نه دی خوستې تر هغه وخته پورې به کښېنئ نه تر څو چې جنازې کټ نه خوستې. دا آداب دي. د جنازې نه به مخکې ځیم نه جنازې نه به وروستو دی. او په قبر باندې بس د سره چپل ورخیږم نه بلکې بغیر چپل هم قبر باندې نه ورخیږي. دومره قدر او قیمت د مسلمان. او چې کله مطلب عمدغه مسلمان د الله حدود او د الله کم قیود او د الله نظام مات کی بیا دا دومره مردار شي د سره لکه د یو زناورو په شانته معامله کړی دا. مپه غسل کوي نو ولا کفن ور کوي مپه راته جرګه کوي او د یو مردار په شانته سکه د کندې ته ور غوردوي. تاسو شوی دنیا کې دا سزا ده چې الله به سره الله پاک سکه. او دې د وجه مونږ کل کر مطلب لکه سکو د حکومت نه کلکه مطالبه کوو. تاسو ولې د قرآن سزاګانو نافذولو باندې د چا نه یریږئ؟ زمون بدقسمتي دا بس دعا کوي چې الله داسې یو غیرتي وزیر اعظم راکړي داسې یو غیرتي آرمی چیف راکړي داسې یو غیرتي چیف جسټس راکړي چې بھئی د قرآن سزاګانې نافذو. د قرآن سزاګانې څه کوو؟ د قرآن سزاګانې نافذو. هلته مسله څه ده؟ د قرآن سزاګانې به نافظې نو د ریټایرمنټ نه پس به تو یورپ ته ځې نو بیا یورپ والا خو تا له نیشنلټي نه درکوي. بیا هلته صرف د دغه بچو او د دې خپلې حالانکه وګوره آرمی چیف غریب اخیری عمر کې آرمی چیف کیږي. وزیر اعظم اخیری عمر کې چیف جسټس اخیری د دې زیات نه زیات عمر 10 کاله 20 کاله 30 کاله وي. ظالمه د دې 30 کالو د پاره مطلب لکه ته څه کې ته دومره د الله په قرآن ځان ناغرضه کې ته مطلب د الله په دین باندې ځان ناغرضه کې لږ شانتې غیرت وکړه. لږ شانتې غیرت الله پاک بدله صدر کی هغه زندگی بدله الله خسته کی. لږې سزاګانې کل کر حکومت نه دا مطالبه کو اسلامی سزاګانې نافذ کړي. قسم دی دا ملک به محفوظي تاسو سرکاري خلق به محفوظي بازارونه به محفوظي جمعات به محفوظي عالم به محفوظي زنانه به محفوظي تاجر به محفوظي په کور کې د زنانه عزت به محفوظي په بازار کې د زنانه عزت به محفوظ معشومان به زمون محفوظي غټ به محفوظ وي زنانه به محفوظي ځوانان به محفوظي. قسم دی که مثال کې تو پر دا اسلامي سزاګانې نه وي کنه دا قرآن به زمون محفوظ دي. نو دا شانواز ټون پورې مسله رااله قرآن یو شلول کو نشلولو دغه چرحدي طرف ته وګوره مطلب 25 قرآنونه ویشنول په جمعات کې. ولی اسلامی سزا نشته. نستا سرکاري خلک محفوظ دي نه دي پرایویټ خلک محفوظ دي نه د خلکو جان محفوظ دي نه د خلکو مال محفوظ دي. وجه څه ده؟ اسلامی سزاګانې نشته.
زما خبره نه ده یو پاکستان د یو آرمی د یو ریټایر افسر خبره ده. مې انټرویو کتله وی د کراچۍ نه راواخله د بلتستان پر ستا څومره چیک پوسټونه دي او څومره ناقي دي او څومره تاڼي دي، لیکن بدامنۍ ته وګوره. او د افغانستان مثال یې ورکولو د مولا عمر رحمت الله علیه په دور کې نه څه چیک پوسټ و نه څه تاڼه وه، او مثال کې تو پر څومره امن و. چا مطلب ثابتول شول چې چا دې قتل کړي و بیا دې پټو کې غورځولي، د یو زنانه عزت دې چا خراب کړي و، مطلب لکه زنانه دې بیا ووجلې وي. زموږ روزمره کله سیندونو کې زنانه را رواني، کله مثال کې پر بوجو کې پراته دي، نه نوجوان محفوظ دی، نه زنانه محفوظه ده، نه ماشوم محفوظ دی. هلته څه وه؟ هلته اسلامي سزا نافظې ده. مجال شته که مطلب لکه چا جرأت کړی. سکه زما د ترور بچي وو، هغه وي په هغه دور کې وي مونږ تلو، وایي د مونځ په ټایم به د خلکو د دوکانونه کولو پرېښول، لاړل لمونځونه به لاړل، خلکو به مونځونه کول. ولې؟ اسلامي سزا وه، سزا اسلامي نظام و. دغه شانتې سعودي هم داسې و، د محمد بن سلمان نه لږ مخکې دوکانونه به خلکو همداسې پرېښوستل. مجال شته که مثال کې طور پر یعنې دا خبره وه چې لکه ستا د دوکان نه دې څوک غله وکړي. تاسو ګورئ زموږ روزانه په بنیاد اخبار وګورئ 30-35 مړي وي که نه وي. همدغه سعودي زموږ اسلامي ملک دی، چېرته پکې مطلب چې ته مړی شوی دی، هلته مطلب دا خبرې نشته. 3 دن ټایم ورکوي او بیا ترې نه سر وایي، خبره دې نه ختموي. نو دې د وجې خو کل کر موږ د خپل حکومت نه مطالبه کوو په خپل ځان هم رحم وکړي او په موږ هم رحم وکړي، په دې پاکستاني په دې بېوسه عوامو باندې هم رحم وکړي. غریبانان اسم مطلب لکه څه دي، یعنی په پریشانو کې دي، ګرمي راله، بجلی نشته. غریب مطلب په ایس کور کې ایسی لګېدلې نه لګوي، ټوله شپه ګرمۍ ته تېروي. وایي بل 200 یونټ نه سیوا شو. تاسو روشو وایي ړوند قانون دی، ړوند. الله دې نیست او نابود کړي چا چې دا ړوند قانون جوړ کړی دی، او چا چې دا قانون پاس کو چې 200 پورې 3000 روپۍ بل، او چې کله 201 شي نو 9000 روپۍ بل. دا قانون چې چا جوړ کړی دی الله دې نیست او نابود کړي. اساس لکه سوچ کوي خپه کېږئ مه زما په دې خبرو باندې که نه. د یو سړي 3 لکه روپۍ تنخوا ده که نه، 3 لکه 10 لکه 15 لکه، هغه ته ډاکټر فری دی، هغه ته مطلب علاج فری دی، هغه ته ګیس فری دی، هغه ته بجلی فری ده، هغه ته پټرول فری دی، هغه ته ډرایور فری دی. او د په مقابله کې یو سړي 500 روپۍ تنخوا ده، هغه ټیکس هم ورکوي، بجلی بیل هم ورکوي، ګیس بیل هم ورکوي، هغه ډاکټر له پیسې هم ورکوي، دوی هم په خپلو پیسو باندې هم اخلي، هغه پټرول هم په خپلو پیسو باندې اخلي، هغه د روډ ټیکس ورکوي، د بجلی ټیکس ورکوي، د اوبو ټیکس ورکوي. تاسو روشو وایي دا قانون چا جوړ کړی دی چې 13 لکو والا ته ارس فری او 50,000 والا غریب به ارس ورکوي؟ دا ترو شوی. الله دې دا قانون والا نیست و نابود کی. که مړي نو الله دې ولا په قبر عذاب کې لږه ترقي وکړي، او که ژوندي نو د الله دې تباه و برباد کړي. چې چا دا ړوند قانون جوړ کړی دی د مسلمان وینې وڅکلې، مسلمان خودکشۍ ته مجبور کړو. دا غریب مطلب لکه څوک خخه کورنۍ زنانه سوالونو پسې راووتې، د خخه کورنو خلکو سوالونو پسې راووتل، خخه خلک سمګلران شول، ډاکوان شول، رهزن شول. د دې یو ذمہوار دا حکومت وقت په ورځ د قیامت په الله له جواب ورکوي. عمر رضی الله عنه وایي که د دجله فرات د سمندر په غاړه باندې یو سپین تږی مړ شو، په ورځ د قیامت په معنی الله تپوس کوي عمره ستا په دور حکومت کې سپی د سمندر په غاړه تندې د لاسه مړو مال به حساب راکړې. عمر به په دې باندې جړل. الله دې بس دغه عمر رضی الله عنه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په شان دې څه کي مشران مونږ له راکړي. لږ تیز امین پې ووایې که کشران دې الله زمونږ بیا د هغې په شان دي چې هغې له الله کشران څنګه ورکړي، الله دې بیا مونږ هم د هغې په شان دي کړي. دا مه یوازې زمونږ حکومت زورور نه دی، ښه یوازې زمونږ حکومت ظالم نه دی، ټولو نه غټ ظالمان مونږ یو. مونږ مطلب لکه څه یو، دا په مونږ باندې زمونږ هغه بد عمل الله مسلط کړی دی چې مطلب لکه څه یو. تا باندې سود حکومت په زوره کوي سر، تا باندې دا ملاوټ حکومت په زوره کوي سر، تا باندې مرګ حکومت په تماچه په سر باندې خېده شابه مثال کې پر پيو کې وبو واچو، دا د باندې حکومت په زور کوي سر. ته مطلب مردار وخت په خلکو باندې خوره، دا در باندې حکومت په زور کوي. ته مطلب 3 نمبر دوی جوړ کولې حکومت در باندې په زور کوي. مونږ بل ټول ظالمان یو، الله را باندې د زمونه غټ ظالمان سکل هغه مسلط کړ. مونږ دا دعاګانې وکړو چې مطلب الله مونږ له د ابوبکر او د عمر په شان دي مشران راکا، لکه دا دعا وکړي الله مونږ هم د هغې د کشرانو په شان دي کې. واخر دعوانا